یو ځل بیا هرکلی ستړي مه شئ، په خیر راغلی. دا وخت تاسو د سونو اف ام 1.4 او سونو اف ام 6.9 د امن غږ نه اورئ ادبي نړۍ. زه یم ډاکټر اباسین یوسف زی. زمونږ د نننۍ ادبي نړۍ موضوع وه میاسد رسول رسا او مشاهیر، یعنی د هغې څو نظمونه مونږه د احمد شاه ابدالي بابا، د محمود غزنوي بابا، د هغې نه علاوه د میرویس خان نیکه او د هغې سره سره د شیرشاه سوري بابا په هکله د هغې نظمونه مونږ واورېده او اخر کې مو د سید جمال الدین افغاني بابا په هکله د هغې نظم واورېدو. نو هیله ده چې ستاسو په ذهن کې به نقشه جوړه شوي چې هغه دغه باباګانو ته څومره احترام لري او څومره مینه ورسره کوي او څومره عظیم یې ګڼي، او دا واقعي چې د هغې عظمتونه دي چې هغې په ټوله نړۍ کې ځان په خپل کردار او په خپل کار باندې په خلکو منلی دی. د اس ام اس په لار باندې ظهور بابا د ګلبرګ نه وایي چې السلام علیکم ګرانه ډاکټر صاحب ګلو سے دا ګوره چې څوک وایي، دا ګوره چې څوک، دا مه ګوره چې څوک وایي، دا مه ګوره چې څوک وایي، دا ګوره چې څه وایي. ماشاءالله ډیره مننه ظهور بابا، مننه کوو. آصف خان ریګیوال وایي چې اباسین صاحب السلام علیکم، د امام منظر صاحب دا شعرونه زما کلیوال سردار عزیز ته ډالۍ، بیخي ورته ډالۍ شو. وایي چې باد یې اوربل سره چیړل، باران یې خال یوړو، دا وخت د وخت بلا ترې په نوکارو کې جمال یوړو، او بیره دې پریکړه سو پیسوله خدای به بله وکي، د خدای ظالمه خو په څانګه کې دې ټال یوړو، او د امن ناوې جوړې سم غوبل یې تیر کو پتا، د امن ناوې جوړې سم غوبل یې تیر کو پتا، لیدل مې چا سره لستوڼې چا د شال یوړو. او وایي چې مرګې خبر کوي چې نن دې خواته بیخي نه راځي، یو کس روانو مرغۍ خبر کوي، مرغۍ خبر کوي چې نن دې خواته بیخي نه راځي، یو کس روانو پورې غر پلو یې جال یوړو، او حکم یې وکړو چې ګستاخ ته دې سزا میلاو شي، حکم یې وکړو چې ګستاخ ته دې سزا میلاو شي. جرم مې داو ما د خپلې خاورې سوال یوړو. ډېره مننه د آصف خان ریګیوالم مننه او د امام منظرم مننه کوو. ګرانو د ادبي نړۍ وړمبۍ ګینټه چې ده نو دا مونږه څه ادبي فنپارې له ورکوو او څه پکې وړاندې کوو، په هغې خبرې اترې کوو. دویمه ګینټه کې بیا د ټلیفونونو واري. نو کم ملګري چې د فیسبوک په لیکه مونږ لیدل غواړي نو د هغې دپاره اسان درک دی او هغه څه دی سنو پښتونخوا. تاسو به نیغ تر مونږ راورسئ، او دا وخت د ټلیفونونو وخت دی، د اس ام اس وخت دی. نو اس ام اس خو ما وویلې، ټلیفونونه هم وایم، او د دې سره سره یوه بله خبره هم ده، او هغه دا ده چې د فیسبوک په لیکه کوم ملګري پیغامونه رالیږي نو هغه هم تاسو ته وایم. ګورو چې وړمبی ملګری ټلیفون په لیکه څوک دی. السلام علیکم. وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاتہ. قربان محترم په خیر علي. سلیم استاد صاحب هرکلی درته وایو. الله راته آباد او خال را عزتونو سره ستاسو خوشحاله شي. بس کډه مم نن راوړه پېښور ته. ښه شوه مطلب دا دی چې دا د ګرمۍ د ختمېدو اعلان دی. بلکل همداسې ده قربان، دا د ګرمۍ د ختمېدو اعلان دی. نو زما خیال اورېدونکو به هم اورېدلي چې ګرمي لاړه، سلیم استاد صاحب د لوړګي نه پېښور ته راکوز شو. بلکل صحیح ده قربان. ښه د الله کرم دی، تاسو ښه یې؟ الله دې قدردان کا سره ټول درنو اورېدونکو ټول ټیمه. امین امین. عرض وکړم قربان. عرض دی چې زه ځیګر د خیر خیبر یم. واه
زه زیګر د خړ خیبر یم کوم شنواره اپیدا یم واه مننه او زه د هر چا قدردان یم واه واه زه د هر چا قدردان یم چا تخپل یم که پردی یم ډېر ښه دی او بل یو څو شنونه ورته وایم چې خلک تماشا کړي چې په څه ژاړي خلک تماشا کړي چې په څه ژاړي تا پسې مې سترګې او هم زړه ژاړي ډېر ښه دی مننه او دا د دنیا دود دی اخر رابشي دا د دنیا دود دی اخر رابشي واه ولې مې لیمو د چا په زړه ولې مې لیمو د چا په تله ژاړي واه مننه او ګوره زمانې ته یو بازار جوړ دی ګوره زمانې ته یو بازار جوړ دی څوک یې په ترخه څوک په خواږه ژاړي او عرض دی چې مینه او الفت چې لوی مقام لري مینه او الفت مینه او الفت دی لوی مقام لري ستا په جدایۍ کې مې لیمه ژاړي ډېر ښه دی مننه او عرض دی چې پاتې په ژوند کې څه خواږه نه شو پاتې په ژوند کې څه خواږه نه دي پاتې په ژوند کې څه خواږه نه دي لکه سدین ستا په بیلتا نه ځای ډېر الله ډېر ښه ده ډېر ښه دی ډېر قدردان شي او یقینا دعاګانو کې یاد وي ډېره مننه سلیم استاد صاحب خوشحاله شي دا و د لواړګي سلیم استاد چې زموږ سره خپل کلام شریک کو د فیسبوک په لیکه باندې آر جے صابر د بالاګړۍ نه سلامونه کوي وعلیکم السلام هارون غنی پراچا السلام علیکم سر جی ټل اف ام 96 ولې کار نه کوي او نو بس دا باغی ته زموږ आवाज برسي په کار ده چې خبر شي چې ولې کار نه کوي په کار ده چې هغه سم شي جی ګورو چې راتلونکي ملګری څوک دی السلام علیکم وعلیکم سلام وی په مخ سلور خالونه کېده او پتا مینځ په سلور مذهبي ما ډېر وخت څنګه تیر شو ډېر شکر دی ډېر مزیدار بس باسین صاحب چې د الله تعالی نه تاسو غواړئ چې دعا کوم تاسو پکې یادو مخه ولی ابازي صاحب مونږ مننه کوو تاسو بس یو غزل به سره شامل کما ارشاد ویمینه مې کړې د رحم مې پزان کړې دي ها مینه مې کړې د رحم مې پزان کړې دی یار حرام شک پچا باندې مې احسان کړې دي منجي او ما په خپل ځکه ستاسو د مینې تصویر تت نکړې شو ما په خپل ځړه کې ما په خپل ځل کې ستاسو د مینې تصویر تت نکړې شو څکه مدام مې په دسترګو نه باران کړې دي ډېر ښه دی منجي او زړه کې مې بیلو زړه مې بیلو خو د چل د محبت مې زده کړو زړه مې بیلو خو د چل د محبت مې زده کړو ګټه مې خوم کړې ده کما پکې تاوان کړې ده واه منجي او مونږ د خپل لمن داغ په خپل وینو وینځو مونږ د خپل لمن داغ په خپل وینو وینځو وخت قدم قدم زمونږ امتحان کړی دی ډېر ښه دی ډېر ښه شعر دی منجي او زه د پښتو زړه حوصله منم وروستو نه شوم زه د پښتو زړه حوصله منم وروستو نه شوم د قتل وار مې که ګل مخې په ارمان کړی دی او زه به اوس ټول عمر اسمان ته په جړا تېروم زه به اوس ټول عمر اسمان ته په جړا تېروم ما اعتماد په پټو سترګو په اسمان کړی دی منجي او چرته کې خوم چې د ښایست د باب خبره شوي چرته کې خوم چې د ښایست د باب خبره شوي ما وضاحت ورته کې ذکر د جانان کړی دی منجي او دا خو تشپره خو د ذوق نتیجه یې دا وه خو تشپره خو د ذوق نتیجه یې دا وه هغوی زمونږ قتل عام او خاندان کړی دی منجي او ښه په مر خو د یار غېږې له را ورسېدم ښه په مر خو د یار غېږې له را ورسېدم ژوند مې جانانه که په دشته د خجران کړی دی او مینه مې کړې ده دا رحم مې په ځان کړی دی یار حرام شه که په چا مې دا احسان کړی دی اباسین صاحب کو وخو شو که نه
نو خو پی تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته صحیح ده اخیری به بالکل دا ټول دغه تنن ویب چې دا دوی اوري اخره کې وکونه دا ډیره مزه کوي. ډیره مننه ولی اباظي صاحب. دا خاغله ولی اباظي چې موږ سره شعرونه شریک کړه. ګورو چې د ولی اباظي نه پس څوک تشریف راوړي. دا دی راغی. السلام علیکم. او ملګری مو د لاسونه وخویدو دا دی راغی جی. السلام علیکم. السلام علیکم. غږ راوچت کئ. وعلیکم السلام. جناب علي تاسو څوک د چرته نه؟ زه خو جی ریډیو نه اورم، باسم څه خبرې کوئ؟ او جی او بالکل ستاسو आवाज خلک اوري. جی زه ملاکان اګرې نه خبرې کوم. نظیره خجی نظیر صاحب وایه که نه اګره څنګه ده؟ موسم څنګه دی؟ موسم خو ډېر زبردست دی. باسم ستاسو پروګرامونه موږ ډېر په شوق اورو، خو یو ډېر وخت مې ریډیو نه دی اورېدلی. زما نمبر مې راو که نور تاسو خیر دی. الله فضل شکر دی. بس موږ وروسته کلي کې پروګرام تاسو په حواله به څه ټاپک راځي؟ د میا سید رسول رسا د مشاهیرو په هکله نظمونه او هغه هم پکې وړاندې کړه. جی سر. د میا سید رسول رسا نظمونه مو وړاندې کړه په پروګرام کې وختي. سر زمونږ ته خو دې کې څه معلوم نه دي، خو بس تاسو ته به سلامونه وکړو. تاسو شاعري ډېره خوږه او ډېر درانه خلک یاست. الله هم خوشحاله را عزتمند اوسئ. موږ پښتو ادب ډېر په شوق اورو. سر ډېره ښه خبره ده. ټول اورېدونکو ته سلام. وعلیکم السلام. ډېره مننه. ښه د باد اوسئ. 09152504103. السلام علیکم. وعلیکم السلام ډاکټر صاحب. سلام علیکم. فدیمران صاحب هرکلی ته وایو. ډېره مننه جي، ډېره مهرباني. طبیعت کې ښه دی؟ د الله کرم. تاسو صحت څنګه دی؟ شکر دی، بالکل خیر دی. ښه جي وایه که نه. بس ټول اورېدونکو ته سلام. صدیق سادي ته هم سلام. وعلیکم السلام. خیر دی؟ د الله مهرباني. قربان. غزل هم ستا دی او دا ما مخکې هم تا ته ویلی دی، خو په هغه خپل طرز کې و. نن ما وله دا طرز هم داسې بدل کړی شانتې دی. خوند به وکړي انشاءالله. خو زما په خپله هم ډېر خوښ دی دا غزل. خوند به وکړي انشاءالله. ستا یادونو خو زه ډېر زری کړمه، زړه مې غواړي چې دا زړه د ځانه پرې کړمه. چې ورځ په ورځ زما لرې وځي، زه دې خبرې تا ته در نږدې کړمه. ته چې ورځ په ورځ زما نه لرې وځې، زه هم دې خبرې تا ته در نږدې کړمه. په یو حال کې محبت پرېښودی نه شمه، دروغه د وایي زه سره وعدې کړمه. په یو حال کې محبت پرېښودی نه شمه، په دروغه د وایي سره وعدې کړمه. د ډېرې راته زلفې کېږي، په دې وجه په کال کې ډېرې مړې کړمه. د ډېرې راته زلفې کېږي، په دې وجه په کال کې ډېرې مړې کړمه.
بدلوکی که زدیر دواگانی در پسی کما یادون و باسن بدلوکی که زدیر دواگانی در پسی کما دا یادونو کو د ډېر زری زری کما زمې غواړي چې دا زړه د ځانه پرې کما ډېره مننه چې د وخت راکولو ټولو اورېدونکو ته سلامونه. وعلیکم السلام. فضل منان صاحب خود دې وکړو، ډېره مننه، ډېر ښه طرز و او ډېر په اخلاص هم وویې. مهرباني قربان. دا ښاغلی فضل منان د فیسبوک په لیکه باندې بابا جان وایي السلام علیکم. وعلیکم السلام. احسان الله جلالی چې دی هغه د خوست افغانستان نه وایي چې زه په فیسبوک باندې تاسو ګورم، خپرونه مې خوښیږي. الله هم خوشحاله لره، ښاد او آباد اوسئ. الله دې امن لري چې دا ټول چاپیره وطنونه او سیمې چې دي دا ټولې آبادي، خوشحاله او د ژوند ژواک ضرورتونه او مسائل ټول هواري. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب خیر؟ دا الله کرم دی. په خیر علی. تاسو څوک چرته نه؟ واصل خان خبرې کوم د کاڼي ځای نه. واصل خان صاحب ډېر ورځې پس راغلی؟ یاره بلکل ډېر ورځې پس رالم، خو پروګرامونه ګوره یو مې هم نه دی قضا کړی. دا ښه خبره چې پروګرام اورئ نو که راځئ نه خیر دی. یاره پروګرام به رانه انشاءالله چې ستا یو هم نه قضا شوی، خو بلکل هغه ستا یو خبره ده چې وایي د حالاتو مجبوري بده بلا ده، یعنې پرېښې د اشنا لمن د اچا ده. ګنې پرېښې د اشنا څنګه د حالاتو مجبوري بده بلا ده، ګنې چا لمنه پرېښې د اشنا ده. او ګنې چا لمنه پرېښې د اشنا ده. نو والله پروګرامونه مې ټول اورېدلي، خو مجبوري دا وه چې موبایل کې مې هم لږ فرق و. جیو او یاره چې نن مې سپېشل اوس دې ماښام کې جوړ کړم پروګرام دپاره. زبردست. نور ښه خو یې که نه؟ ډېر د الله کرم. الله خو دې روغ او ژوندی لره راته. سره د کاڼي خوشحاله اوسئ. امین امین امین. وایي دا بعضې کس اواز مو ماتیږي. وی دا بعضې کس په مثل د ډنګر وي. ټیک شو اواز؟ او جو صحیح دی بالکل. په ظاهره نه لکۍ وي او نه ښکر وي. واه واه. په نامه جامه سړی وي، څاروی نه وي. واه. خو په خوی خصلت بیخي د ځناور. واه واه واه. وی چې تمیز د کشر پکې نه وي. واه. څوک به څه کې عقل کې زرګر وي. واه. او چې د بل د طبیعت خیال ساتلی نه شي، یا به خر یا به غویې یا به سخوندر وي. واه واه. او چې کاواک وي هم چالاک وي هم بېباکه، دا سړی به چې سپېره که بختور وي. ډېره ده. او د انا په څانګه دومره اوچت ناست وي لکه ونې ته ختلی چې بندر وي. واه واه. ډېره لا ده، ډېر ښه دی، ډېره لا. انار نه دی پام کوه کې دوکه نه شي. انار نه دی پام کوه کې دوکه نه شي، که ټیپر نه وي ضرور به چکندر وي. واه. او چې قربک چې ازمایش کې چې قربه کې سرګردانه، ازمایش کې چې قربه کې سرګردانه، مخ چکه مېلمه که مسافر وي. واه. او ځان دانا بولي او بل سړی نادانه، ځان دانا بولي او بل سړی نادانه، لکه شوی چې د عقل یې کنډل وي. ډېر ښه دی. او ادب زده که، ادب بلا ذره. ادب زده که، ادب ښه دی بلا ذره. مسکن دی یا خیبر یا پېښور وي. واه واه. او د ادب لمنه پرې نه دی افضله. د ادب لمنه پرې نږدې افضله، تکیا دې په کعبه یا په مندر وي. ډېره لا ده، ډېر ښایسته.
او د وخت راکولو یو جهان مننه بازي ته په دواړه لاس سلام. وعلیکم السلام. خوشاله اوسئ. ډیره مننه. د فیسبوک په لیکه باندې سکندر خان وایي چې ستا یادونو خو زه ډېر زرې کړم، زړه مې غواړي چې دا زړه د ځانه پرې کړم. زما شعر رالیږلی. ډېره مننه. زاهد شاه وایي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو موږ به ته وایو چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. محمد جمیل افریدیم سلام کوي. وعلیکم السلام. وایي السلام علیکم سرجي. ډېره مننه. خوشحاله شئ. الله مو ښه لره. زموږ هغه ملګري کوم چې د فیسبوک په لیکه، اس ام اس په لیکه، د ټلیفون په لیکه را روان دي، ټولو ته ستړي مه شي وایو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرحت په طبې تور د باجوړ ګلونه. ډېره مهرباني. د سفید څنګه فرحت یم. جی فرحت صاحب ستړی مه شئ. ډېره مهرباني. خدای دې وبخښي. جناب ډاکټر عباسین صاحب جی الله دې روغ جوړ صحیح سلامت سره ستاسو. منګل 24 جون 2025 په ورځ ماسخوتن زما تاسو سره خبرې شوې وي. جاو ما تاسو ته وینا کړې وه چې یو نظم به 2 میاشتې پس تاسو سره شریکوم به. او جاو نو نن ورځ چې کومه تېره شوې ده د پیر ورځ وه، د 8 میاشتې 15 تاریخ او کال 2023 دی. صحیح. دا نظم به شریک کړم که ستاسو خوښه وي. قربان. او دې نظم یو مشکل لفظ دی چې دا څه ته وایي؟ بدخشان. بدخشان څه شی؟ نه بیا ووایه، اواز دې مات شو. اواز دې ماتېږي، نه پوهېږو ګلونو. فرحت صاحب اواز دې ماتېږي. افسوس کوو چې د فرحت صاحب اواز ماتېدو کله کله ټلیفون کې سړی پوه نه شي، ځای بدل کړي نو دا مسله د هغې نه جوړېږي. محمد ولی وایي چې ګوډ لک. ډېره مننه. خوشحاله شي. حنیف ارمان وایي چې نایس او بی او آر یې لیکلی. نو اوس زه نه پوهېږم چې څه ویل غواړي، چې نایس پروګرام او که څه وایي. ښه جي بیا د هغې نه پس جي محمد ولی څه وایي چې ولی ابازه ما ستړی مه شي. په خیر علي په خیر علي په خیر علي. اوس خو ستاسو کلام مونږ واورو. ډېره مننه. د تورغر نه زاهد شاه وایي چې تاسو ګورو. جناب ډېره مننه. الله خوشحال لره. ګورو چې راتلونکی ملګری څوک دی. او 09152541143. السلام علیکم. وعلیکم سلام. عباسین صاحب ډېر سلامونه کوم. ګلاب خان ماما ستړی مه شي. خدای دې ډېر خوشحاله لره. خو په بله ورځ باندې په ریاضي زویرین راکړی اسرائیل حسین عامیا وه. ښه جي. هغه دا تکلیف وکړه چې ما ښه یو چا چې په ریاضي په زړه ایستلی دی وښیلمه چا لیدلی دی. هلته پکې چې چا چې ارماني په زړه ایستلی نو ما ته یې وي چې دا به خامخا وایي. بلکل بلکل ټیک وایه. مام دا محسوس کړه. بیا اوس ما ته وروستو رایاد شو. دا ټیک ده. کم په لفظ تللی پسې تلل غواړم او ډک ارمانیاړه ورته ښودل غواړم. دا فریادي شاعر فریادي دی او ده پکې ارماني ویلی و. عایشه پسې خو یو شی بیا ته ووایم خیر دی. جی وایي باره ورته وایه په خطا مې داسې ووې. واه دا خوله مې دې چې ماته خو که بیا مې داسې ووې. واه واه وړه غوندې خبره وه خو ډېره غټه غوندې شوله. وړه غوندې خبره وه خو غټه غوندې شوله. وړه شوه هله چې رښتیا مې ورته ووې. ډېر ښه دی. او سرې سترګې په غوسه کې ښکته پورته راته ګوري. سرې سترګې په غوسه کې ښکته پورته راته ګوري. پوه شومه په دې چې ناروا مې ورته ووې. واه او یقین وکړه منظره چې ونه ګورم بل چاته. واه یقین وکړه منظره چې ونه ګورم بل چاته. واه ته چې ما سره یې په خندا مې درته وي خدای خو یې ډېر خوشحاله لره. ګلاب خان ماما ډېره مننه. دا و ښاغلی ګلاب خان ماما چې مونږه د منظر فریادي صاحب سره هم وتړي او د یادونه را تازه کړي. الله دې خوشحال لري. ګلاب خان ماما ښایسته سړی دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. ستړي مه شئ. تاسو څوک چېرته نه؟ دلته خزاني مې د ګویل خبرې کوم. ایاز ایاز صاحب وایه که نه. زه چې ستاسو خوښ دی نو دا به ښایي که خیر وي.
جی اگر کو څه بخښ شو جی جناب او دا فاتین چې یو تا چې مور دې څنګه له انکار سیندرا صحیح ده دا په پوراږي چې نه کوم انجو هغه چې بیا به کم بشینه واه دا وطن ته کوم استاد روان تلې شو کنه راځي اها یا د اسمان جامن سری دی یعنی تیار پکړي هو نه کېدنه ډېر ښه دی پښې نه باندې ګوره دې د سوګي په ټول مرګ د واسلام ډېره مننه الله خوشحال لره ډېره مهرباني ایاز صاحب خاد او آباد سے د خاغلی ایاز نه پس ګورو چې څوک را روان دی دا دی راغی السلام علیکم وعلیکم السلام فرحت صاحب اوس خپله خبره کوه وخت لږ دی ښه او دې نظم کې یو مشکل لفظ دی الفاظ دی چې دا څه ته وایي بدخشان څه شی بدخشان سپیلنګ یې څه دی یاره بی دال خی شین الف شاء او نون بدخشان دی دا بدخشان ها بدخشان بدخشان دی او زی نوم دی خجی او جی ښه دا نظم دی خو دې نه مخکې دا ویم چې دا نظم د پروفیسر داور خان داود نظم دی او نوم یې دی زما کلی او د پښتو ادب ولنډۍ کتاب د انتخاب دی سمه ده او بدخشان چې دی دی لالونه مشهور لال د بدخشان خجی مونږه یې ستوري د اسمان کلی دی مونږه یې ستوري اسمان کلی دی داسې ښایسته لکه جانان کلی دی پکې وږمې مې د ځوانۍ خوړي دي د ګلستان کلی دی زه خاطري د چین ماچین څه کوم زما دپاره بدخشان کلی دی زه د خپل کلي قدردان یم ځکه زما د فن چې قدردان کلی دی چې ټول عمر ګمنامۍ کې تېر دا د یو داسې ورک انسان کلی دی د سترګو تور د زړه ټکور د سترګو تور د زړه ټکور دی زما ټولې دنیا نه په ما ګران کلی دی نیم نظم به انشاءالله بیا شریک کوم ډېره مننه خوشحاله شي دا و ښاغلی فرحت فیسبوک په لیکه باندې زاهد شاه صاحب دعا کوي وایي چې الله تعالی دې حفاظت وکړه د هر اړخ نه الله دې خوشحال لره ډېره مننه الله دې قبول کړي ستاسو دعا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته جناب علی په خیر علی ستړي مشئ ډېره مننه باسي صاحب نیاز محمد دراني خبرې کوم نیاز محمد دراني ته ډېر هرکلی وایو ډېره مننه کوم باسي صاحب تاسو ته دعاګو بس سلامونه کرامات پېښ کړئ جزاک الله وخت څنګه تېرېږي جي د الله ډېره مهرباني ده ته خو زموږ تپوس تاسو بیخي نه کوئ خلک سپوږمۍ ته ښایي زه لمر ته خطر یم جي صحیح خو د ورځې راغی بس ما وې زه راکوشه بس به کله ګزاره وشوه که نه قربان تاسو ښې دي د الله مهرباني ښه جي بس کلام درته یو دوه ټکي نظر کول غواړم جي ارشاد عبدالرحمان بابا پسبکه مې لیکل کړی جي ارشاد وی خوار یې وګڼه دی خوار د دې دنیا او ترېنه پاتې شي بازار د دې دنیا واه وی خوار یې وګڼه دی خوار د دې دنیا او ترېنه پاتې شي بازار د دې دنیا او د حرام حلال تمیز کولی نه شي د حلال حرام تمیز کولی نه شي او هسې اچوي اچار د دې دنیا ډېر ښه دی مننه باسي صاحب که زر کاله ژوندون شي خود به تېر شي که یې زر کاله ژوندون شي خود به تېر شي نو مرګ اوس لوي زینار د دې دنیا واه وی هومره بس دی چې د څومره په قسمت هومره بس دی چې د څومره په قسمت وي نو ځینې شته دی طلبګار د دې دنیا واه واه او مېرنۍ غونته کې مور د خپله نه شوه او مېرنۍ غونته کې مور د خپله نه شوه نو عجیبه غوندې دی کار د دې دنیا او په دنیا چې څوک نیازېږي دی احمق دی او په دنیا چې څوک نیازېږي دی احمق دی نو دی احمق سړی بیمار د دې دنیا دنیا د اصل زندگی هو آخرت دنیا د اصل زندگی هو آخرت دی هوښیار مه ګڼه هوښیار د دې دنیا نو وی خوار یې وګڼه دی خوار د دې دنیا نو ترېنه پاتې شي بازار د دې دنیا ډېره مننه مننه جی والسلام نیاز محمد دراني صاحب ډېره مننه کوم الله دې خوشحال لره دا ښاغلی نیاز محمد دراني ظاهر حیران صاحب د فیسبوک په لیکه وایي چې سلامونه څنګه یې ظاهر حیران یم د باجوړ نه بالکل ستړی مشي الله دې خوشحال لره
السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر علي ستړي مشي تاسو څوک چرته نه وای ما خیر جوړي ریډیو بغلای کوي نو علاوه خبرې کیږي. استانه ګل خبرې کوم په پېښور نه. استانه ګل په پېښور. جی جناب وای. د امیدو د فرید دور بو بیا شي. واه. پښتانه کړي د تور ګرځاونه. واه. احمد دین طالب یې کنه. احمد دین طالب دا نه پویدا. هاي هاي. چې املوکو کې خپل ګوري د ماویزو. واه واه. زه خو یې هغه ځوړ پښتانه لوړ دا اوس پښتانه خو د حالات په باندې درخه وکي پوهیږي. بالکل. اوس خو یو کارم د سړي توپ دی مونږ ده. او د دنیا ځابونه را پسې ټول را روان دي. صحیح. نو الله د په موږ باندې رحم وکړي او الله دا پاک دا کوم په دې سیندونو دریابونو کې چې شهیدان شول الله د دې مرتبه بلند دي چې الله دې نور خیر پېښ کړي. ډېره مننه. تاسو په ژوند باندې برکت کېږي. استانه ګل صاحب ډېره مننه کوم. الله خوشاله را امين. خاد او آباد او بریالی اوسئ. زمونږ هغه ملګري کوم چې مختلفو وسیلو باندې راغله خاص کر د فیسبوک په لیکه چې کوم ملګري راغله دای مننه کو. د فیسبوک د ملګرو سره زمونږ وخت سر ته رسیدلی دی او خپرونه به جاری خو د فیسبوک د ملګرو نه به مونږ اجازه تخلو. هغه ملګري چې کم د ټلیفون په لیکه راغله کم د اس ام اس په لار راغلي دي کم د فیسبوک په لار راغلي دي ټولو ته ډېره مننه وایو. الله هم خوشحاله لره. زمونږ هغه ملګري چې کوم مونږ سره موجود دي تر 12 بجو به خپرونه رواني نو د فیسبوک ملګرو ته په مخه ټاټا وایو او ان شاء الله تعالی چې زمونږ خپرونه روانه ده مونږ تاسو سره یو تاسو مونږ سره د